بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المغازي والسبق نمبر 13 وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني مالك بن اوس بن حدثان النصيري ان عمر بن الخطاب دعاه عمر بن الخطاب رضی الله عنه وخت یې جاءه حاجبه يرفع سکل دي ته دی ولا حاجب رول دربان تیر شي کومه ګډ بنی ورچنی وداري مغاو تروغلو يرفع نمیدلو قالت چې هل لك في عثمان و عبد الرحمن و الزبير و سعد آیا دا څلور کسانو ته رغبت لري سدن روشي یستأذنون اجازت غواړي د نن راتللې قال چې نعم ها فادخلهم رنوي بسا فلبس قليلا لك تم تیر ثم جاء بیرول فقال چې هل لك في عباس والين حضرت عباس او د علي سي په باره کې رغبت لري یستأذنان د اجازت غواړي چې نن روشي قال چې نعم فلما دخل سكل علي ته عباس ابن نصر غلو مرتا قال عباس بوي يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا موت دي مانس کې فیصله وکا او هما يختصمان يدو دوړو دي خبره کې تنازع في التي افا الله على رسول من بني النذير د بنو نذیر ولمرونه کوم خدای پاک الله رسول ته مالی په تور ور کړو په ما کې دی عباس او دی علي صاحب لاغه مسله او علي صاحب له دی ولا د کنټرول موت راکړل شي دی ولا تولیت موت راکړل شي عباس صاحب سره دی ولا تولیت او دی ولا نگرانی د موت راکړل شي دا علاقہ ز سنبلون دی باندې بز پام ساتو غیره فقال فيهم اغوت عمر صاحب فقال عمر اتئدو تو سخی طریقې سره ځون مضبوط کړي تاسو دغه کسانو نه تایید واخلئ یا تاسو بیړه ما کوئ لاغونی د تأنینا لاغونی د سوچ او فکر نه کار واخلئ انشدکم بالله الذي باذن تقوم السماء والارض دیغه الله قسم در کون ستې چوپ حکم من د اسمون زما کوي لوړې کنه هل تعلمون تستپاتشتو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر اسلام خیر دی لا نور سما ترکنا صدقاتن س پیغمبر کله او پوت شي دیغه ول مول به صدقه وی کنه خپل اهل او عیال ته نه مليږي کوم شی مونږ پوت شي صدقه ده يريد بذلك نفس زون مطلب بيونه خستلو قال ویلشي قد قال ذلك هذا خبره بالکل پیغمبر اسلام کړی او د علي صاحب عباس صاحب دا شی زون د پاره نه غوښتو بلکې تولیت د پاره غوښتو فاقبل عمر على علي و عباس بیا عمر صاحب علي عباس صاحب ته متوجي شولو او مخ یو تور وړولو فقال انشدكم بالله تستزك سام در کوم کنه هل تعلمان تستپاتشتو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك پیغمبر سند سيلي قال ها نعم يليو قال شي بين نحدثكم عن هذا الامر تستزدام ميلا خاي کنه ان الله كان خص رسوله في هذا الفي بشيء صلی الله خپل رسول په دغه مالی پای کې شي سره خاص کړه کنه خو مسیسي سره لم يؤتي احد غير بل شو ته د انسان ور کړی فقال جل ذکر الله فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب الى قوله قدير دي زبر تلاوت او توکل سیدا سکم مال الله رسول ته په مالی پای په تور بنیر کې څه جنگ ورکی ونه شي کنه اته مالی فیل شي پکانت هذه خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دا خالص د پیغمبر علی السلام ثم والله محتاجها دونکم به تاسو نه نو یخه تاسو نه بچ کړی یا تاسو رګی شو پر یخي وای نس هیڅ شي نشته تاسو نه جمع کړی یا بل چته پکې ترجیح ور کړی ولستأثر بها عليكم بل چته ترجیح نه در کړه لقد اعطاكموها وقسمها فيكم تاسو کی تقسیم کړو دا مالی فیسیدا حتى بقي هذا المال منها فاغه مالی په کې بس دا مال پاتې شو ده فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله نفقه سنه من هذا المال پیغمبر سم بندغه مول نه دغه زمکه نه کنه دیو کول ولا خرچه بخپل بیونو تیر کوله ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله بقيا مول باسفه عام سبيل الله کې خرچ کول سیدا فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته پیغمبر سم خپل ژوند کې انده شرط کول ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم وفات شول فقال ابو بکر سے ورسته اعلان وکوي انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم زدي پیغمبر سم ولی زدي هغه دوست هغه نه بعد ودا کارونه ز سنبلاو فقبض ابو بکر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر سے د مول ټول قبضه کې وستو کنټرول کې ماغه تولیت خستو ماغه دار ش سنبلاول لکه څنګه پیغمبر سم سنبلاول وانتم حينئذ تاسو ماغالات کې وساوي ماغه شوند ماغه شند و واقبل علي و عباس بیا علي عباس ته متوجي شو مخې ته ورول خامخ تی کنه واقبل على علي و عباس عباس علي ته مخې ورول وقالت تذكراني تست خدا خبر ډیره خیات ده کنه ان ابو بکر فيه كما تقولان ابو بکر مغا مال کې څنګه ما صحیح اخطاو لك تو صدایا کنه والله يعلم ولا تخاف انه في الصادق
ابو بکر صاحب په دغه ټولو خبرو کې رښتونه و بارون نیک ور کې راشدون لارې مندونکو صحیح روانو تابع للحق د حق تابعدار ثم توفى الله ابو بکر بیا خدای پاک ابو بکر صاحب وفات کو دی هغه دور لړلو فقلتو بیا مو خلکو ته چې انا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابي بکر نن نه بعد زه د پیغمبر علیه السلام او د ابو بکر نه بعد خلیفای او دغه شونه نگرانی او کنټرول تولیت به موثري فقبضته سنتين من امارتي اعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وابو بکر دا شی مو قبضی کې خاصه د دوه کولو نه زده دا سمبلون لکه څنګه ابو بکر تی عمر رسول الله علیه السلام سمبلولو دماغ دور نور کې اختای والله يعلم الله تخافات د الله پیږي اني فيه صادق زه په دې ټولو شونه کې رښتونه ایسه د سدجل نشتور کې بارون نیکای ور کې راشدون په سیده لري تون کې تابع للحق سر بدی حق ته بيدری کوم څه حق یې مغاب کوم ثم جئتمانی کلاکما یا وکلمتکما واحده به توس دوړه غلی موته خبره دا کې دا شی متکبزی کروکا مته روسپرا خبره ما یو د دوړې وی خبرې باندې ټینګ او امرکم ما جميع او دې دوړ ته مشوره یو کړی د ټول رجم شوی فجئتني يعني عباسا یا عباس تر غلی فقلت لكم ما تستموني لكس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر الاسلام لا نور سما ترکنا صدقاتن کوم شی مونږ پاتې شي صدقاش مرل شي امیروس کې چته نشیر کول فلما بدالي ان ادفع اليكما خو څکله دا خبره مو تخکاره شې تاسو ته دیر قلت ملسن شئتما دفعته اليكما على ان عليكما عهد الله وميثاقا دیر کون دا شای دا زمکه دا علاقه به د تولیت کې دیر کن خطو سبند دی الله په خوا دا او میثاق دا صدا به د چلوي لکه څنګه رسول الله عليه السلام وبکر چلولا لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بکر څنګه دا غدو چلولا وما عملت فيه څنګه زه پکې خپل اعمال کوم منذ ولید کله نموت دا شعر سپرل شو دا والا فلا تكلماني کني مو سره دی په باره کې خبري ونه کوي نوري فقلت ما تاسو دوړ ویل سي اتفاو الینا بذلك متي پاندی و دي رقم تیاری فدفعته اليكما تاسو دې کاون تیار شي افتل تمسانی من قزان غیر ذلك دین له بل څه پیسالی ته خو بنوي انتظار کې قتلش کوي والله الذي باذن تقوم السماء والارض دی الله قسم سدي چې په حکم باندې د اسمان زمکه وی لور دي لا اقضي فيه بقضاء غیر ذلك دین له بل پیساله نشته حتى تقوم الساعه تر قیامت پورې فین عجزتم عنه کبه دې غشینه تاسو عاجزه پاتې شي کنه فدفع الي موت روکه فانا فيكم عزيزا بلاو قال بمختي فحدث هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن اوس قال اخبرنا سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان الى ابي بكر يسالنه ثمنهن مما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وی پیری کې اندر شته پیغمبر سم بیبیون راجام شو عثماني غني صاحب استوال او پیغمبر ابو بکر ته سده غشون ولا سامان غختلو فكنت انا اردهن مو بده معنی کې واپس بم کې بقلت لهن مو بتل صلات التقين الله تو صلنا نه یریږي کسنګي الم تعلمنا تو سن پیږي ویلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول پیغمبر سم باندې خبره کوله صلا نور سما ترکنا صدقاتكم شي پود شي بیت المال ته يريد بذلك نفسه انما ياكل آل محمد في هذا المال پیغمبر سم قرنی خلق به دي مول نه خړله فانتهى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم بیبيونی خلوري بس الى ما اخبرتهن قال فكانت هذه صدقه بيد علي منها علي عباس بيد علي سيبولوس کی شلا عباس تنير قال فغلبه عليها هغه باندې ونه شسو زوروار شو ثم كان بيد حسن ابن علي به حسن سي تداوير الله ثم بيد حسين بن علي به حسين سي تيرله ثم بيد علي بن حسين بي علي بن حسين تير الله وحسن ابن حسين كليهما دوړتا كان يتداولانها دو باندې سم بلواله کنټرول وغيرها تولید ورسره ثم بيد زيد ابن حسن بيد زيد سي بلوس کی شو هي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا د پیغمبر سم قرنی صدقه وغيرها او دماغ طرفنا وبي قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الشام قال اخبرنا معمر بن زوري عن عروه عن عائشه ان فاطمه والعباس اتيا ابو بكر يبرك فاطمه بي عباس ابو بكر ترغليل تمسان ميراثهما ارزه من فدك كما دي فدك علاقه وازمه كي ميراث کی غتل وسهم حکومه حساب من خيبر دي خبر ولا پیغمبر السلام ولا
فقال ابو بکر صاحب ته فرمایل سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول مو پیغمبر علیه السلام ورېدلی د الله نور سما ترکنا صدقه کوم شی مونږ پوه شي صدقه بیت المال ته زیام شي چې د مسترول مسلمانانو نه پیدا پاري اکی میراث نه چلیږي انما یکل آل محمد فی هذا المال پیغمبر سم ګرانې او د قرآنی ولا خالص کوم د دې شي نه بخوري د کومه عامه دوه تفریخي شه ده وی تو پر چې والله لقرابه رسول الله صلی الله علیه وسلم احب الی ان اصل من قرابتی چې د پیغمبر اسلام قرآنی د قرابت مو د خپل قرابت قرآنی نه زیات